بسم الله الرحمن الرحيم ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم وما دونه جازت الصلاة معه. دغزي وكنا وليس من شروط باب کی ویلیو دی کی پنځه بحث دي. اول نمبر وصف د تطهیر چلے دا واجب دی د بدن د مسلینا د کپړو نه او د مکان نه کوم دی کی چمونس کوي د قدمونو زه د سجدي زه او د ناست زه. دیم باس طرق تطهیر بیان کړیو پنځه. اول نمبر بالماء وبكل ماء طاهر یعنی غسل خمای طاهر کې بكل ماء عین کې دوه قیدو طاهر بوي او يمكن ازالتها به. او دویم شی چې کوم دی غدل کو موزه یا د موزي په حکم کې څوک دی نجاست ورته ولګي زمکه سره رخلو سره پاکيږي مفتابه رای ده. درم فرقو مغل یو بل سره یا نوکانو مانی ګرول دا د سړی د منی چې کله و چې شي په کپڑے باندې که په بدن منی به د حکم دی اجزا فيه الفرق. څلورم نمبر مسله ثقيل ده هر هغه شی چې هغه کې داسې مسامات نه موجود چې نجاست جذب کی ناغه په مس سره پاکيږي کپڑے سره کپڑے لمدوي او کوچي. او پنځم نمبر جفاف الارض د زمکه وچواله زمکه چې بنور باندې یاسي وچشي او نجاست اثر چې د لون رائحه طعم دا ختم شي نمونس په جایز دی په دغه مکان باندې. البته تیمم بنه دی جایز غیر بار سعیدی طیب پکار دی دغه زه پورې شوی تاسو لږ متوجه شئ. دویم باس القدر المعفوم من النجاسه څومره اندازه کې نجاست عفو دي څومره کې نه دي نو په دې اعتبار سره به نجاست تقسیم او دوه اقسام ته یو د نجاست غلیظه مغلظه ویل کېږي او د نجاست خفیفه ویل کېږي. مسله دا ده کچره نجاست غلیظه قدر الدرهم وی یا د دینه کم وی کپړو سره لګیدلې چا مونږو کو مونږ کیږي که ورته پته نه وي کو بغیر د کراهت کیږي او که ورته پته وي کو نو که مونږ ادا کیږي سره د کراهت او که چره د قدر درهم نزيد نجاست غلیظه نبی که ورته پته وو کنه به هر صورت رسو ته پته ولګیدله دا مونږ سره شوه نه د دوباره به کوي نفس مسله وای شو. اور بس دیمه مسله د نجاست خفیفه ده دې حکم دا دی کربع ثوب د کپڑے څلورمې حصے په اندازه باندې ګنده و یا د دې نزيته په نجاست خفیفه ګنده و څلورمې حصے یا د دې نزيته نبی که ورته پته واو کنه و به هر صورت منځ نه کیږي دوباره به کوي پته وته نو منځ کړي دي هم دوباره به کوي که پته ورته هم نه دي شوی دوباره به کوي. او که د کپړې د څلورمې حصے نه کما په نجاست خفیفه سره کپړه ګنده و نو به د مون شوی دوباره کول ته ضرورت نشته. پوه شولې خبرو راځي. اوس اول نمبر د نجاست غلیظه تعریف کو مغلظه او مخففه چاته ویل کیږي. د امام سیبو د صحابینو به اختلاف دی. امام سیبوی نجاست مغلظه ما ورد بنجاستها نص ولم يرد بطهارتها نص چې د کوم شي په نجاست نص وارد دی او په طهارت نه وارد یعنی په احادیثو کې د پاکوالی او د نجاست په منځ کې اختلاف د کوم شي نه راغله دا په نجاست غلیظه سره مغلظه سره نجسی او که کوم داسې او چاغي کې اختلاف راغله یو روایت کې ته نجس ویلو بلکې پاک ویلو یعنی په پاکوالی او ناپاکي دواړو باندې نس موجودونه به نجاست خفیفه وي. صاحبینو ما ساغ الاجتهاد فی طهارته فهو مخفف هغه باندې زیاده تعریف شو چې کوم نجاست مبارک کی امامانو اختلاف کړی دی اجتهاد زی بکی وی دا به نجاست خفیفه وي او کنه د ټول اتفاق په نجاستو اگر چې روایت به مختلف راغلی به هم نجاست غلیظه وي په خبرو باندې ورسېدل دا هیوه مسله شولا. نوي عرف القدر المعفو من النجاسة المغلظة نوي ومن أصابه من النجاسة المغلظة
نجاست مغلظه مثالونه را تبینې کدمه وینه کپڑے سره ولګیدله نو حکم لګولې دي قدر درهم یا ارتکام او مونږ کیږي او دا معفود او کنه قدر درهم نه زیته به نکیږي نو د دم نه مراد اول ذهن کې کینه وای دم مسفوح ده جزئیات بیانوها هغه دم چې کوم مسفوح وي سره ویني شي او هغه وینه روانه شي ځکه په بدن کې یو ځای وینه شي او مسفوح نه وي باغی او د سم نه ماتيږي من قاعده ویلی او بکم چې او د سم ماتيږي هغه به نجسم نه کم زی خوږي سره باغی ودرېږي همدغه شان حیوان د ذبح کوینه تلاړه دغه وینه یادو او کوم چې د حیوان په دی غوخه کې پاتې شي اما الذي يبقى في اللحم بعد زکات فهو طاهر دغه وینه پاکوي به د امام یوسف رحم الله بده کې مسلک داده دغه وینه پاکوي په خوراک کې یادوما لکه چې بغوخه کې خو زحیره رواني دي حتی کچریتا کټوي دوا چوله کټوي سرکل لکه نه بهم او به د کټوي سریکل لبهم پاکه ده او دا عفو نه د کپړو یا په بدن باندې زین کې د خبره کې نه وای کوم وینه چې په کپړو کوم وینه چې غوخه کې باندې کې کپړو یا بدن سره ولګي نو به دغه پاکه ناپاکه د کپړې بدن ور سره ناپاک کیږي درې جزئیات مویل څلورم د کبد او تحال وینه چې دام پاکه ده ترشي تحال چې کنه دا زړه سره سره غټي چې وته وي تورې وته وي سیدا دې هغه پاکه ده سره غټي کا ازمه په راضي پنځم نمبر د براغیسو څوتوي براغیسو ته سپګي سره بل شي سپګ وته وي کنه پیسو موږ سپګي ته وایو کنه اورګه رشته اورګه د اورګي وینه چې دا پاکه ده او دغه شان د سپګي پاکه ده د کټمل وینه پاکه ده اگر کزه ته وی وجه دا غیر مسفوح وي ها کجی شپږم نمبر د مسمک چې دام پاکه ده دا د طرفین رای د مفتابه او د سامي برس وغیرہ وینه چې دا ناپاکه ده د شهید وینه دغه په حق کې پاکه ده د نور خلکو په حق کې نه ده پاکه کپڑے بدن سره ولګي د نورو ناپاکي ولا نجس کوي به نجاست مغلظه مثالونه بیانې قدم دا هو شنو والبول البته دومره خبره ده چې کله دا وینه په کوم شي سره ولګي انسانان نشي استعمالوله زناور مناور له ورکول شي کني شي دا شان بول پکې وغورځيږي او بنجس شي خوراک نجس شي غایت پکې وغورځيږي نبی باغی کې حکم دار کې شریک درې او صاحب ورله بدل کړي نبی زناور لم نشور کولې کني بدل کړي به ول ورکول شي اگر چې نجس دي خجی بول لراشه او دغه شان غایت لا پدې کې مسائل وایو قاعده من ویلي كل ما خرج من بدن الانسان مما يوجب خروجه الوضوء او الاغتسال فهو نجس کوم شی بدن نوزي یا ور سره ودس لازم راځي وینه وغیرہ یا ور سره غسل لکه منی وغیرہ نه دا به نجس وي او کوم شی داسي بدن نوزي نو غسل واجبین او دس واجب یا به نجس هم نه لکه لاړی وغیرہ یا پوزي ګندګي یا دغه شان او داس چې ماد نشي هغه وینه هغه نو وغیرہ په دغه زخم ودرېږي مخ خو دې خو سیلان ونی کی دا قاعده شوله اوس بدې کې جزئیات الا الريحه مستثنا کې خريح ریح چې ده کنه دا غلیظه نه ده سره د دین او د سر سره ماتيږي فقهي ضوابط کې دي نو بنا بدغه معنی غایت ډک او د سمات بول منی ودی مزی او دم منی ودی مزی تعریفونه مخکې شوی دي دم قیح سدید دا ټول تیر شوی دا ټول نجس بنجاست غلیظه باندې دغه شان الټی شری دام نجس دي اذا کان مل الفم ډک خل چوي تعریف امر لکړې ودام نجس دي
همدغه شان رطوبت د فرج دی د خځې د فرج رطوبت علامه شامی درې صورتونه ذکر کړي دي یو د فرج خارج رطوبت وی فرج خارج هغه څه ته ویل کېږي غسل کې د شا وینځل چې فرض وي دا کوم چې ازمن فقها لیکلي د پتنګ په شکل باندې بری سي دغه یادای نو د دې رطوبت چې د دې د پسینې د خولې بشانو کم دی نو دا نجس هم نه دی او د سم په نماتي کی دیو نمبر رطوبت د فرج داخل د رحم د او بو د چلان دی روزي رحم باخي بيخي ډیر داخل یادوما دغه بل اتفاق نجس ته د سره ماتي کی کپړو وغیرہ سره ولګي نجسي کوي هم دریم د فرج داخل نه دن او د رحم نه رابار زی چي دي عام طور داغي په غسل کې وینځل چي د فرض نه و دې پتنګ شکل نه لاندې چې ورکوشي نو بل ته ګول سوري راځي دغه د فرج داخل ویل کیږي دا دریم دغه یادو یو د فرج خارجو یو د رحم یو دغه فرج داخل له فرج داخل په باره کې دوه راي دي خو احتیاط بده کې لري چې دام دي نجس وي او د زم دي په ماتيږي نجس هم دي او دلته چې ویلي اما رطوبه الفرج فهي طاهره عند ابي حنيفه رحمه الله كسائر رطوبات البدن نو دا اصل کې د فرج داخل خبره کوي خارج هغه کې ټول اتفاق دی رحم هغه کې ټول اتفاق دی په نجس والی او صاحبینو نجستی منګ ویل چې دغه کې احتیاط هم دی خجی مغلظه کې نور راځي بولو د غایت خبره کو خرء الكلب د سپی او د سماته ډک او د سماته تش او د سماته دغه شان د جميع السباو سباو البهایم چې دغه ډک او تش او د سماته دا نجاست غلیظه د پښو ډک او تش او د سماته نجاست غلیظه د مګي منګه کوري ډک او تش او د سماته او د دجاج او د چرګي او د بتی د خبر زین کې کینه وي د چرګي او د بتی د دیم ډک او تش او د سماته د نجاست غلیظه دي مخکې راځي دي خبره کو او به د خر او سباو طير چره غیر ماکول اللحم کم پرندی دي د غیبه څه حساب وي لکه غراب شلو ټپوش شلو بازی شو دغه شان نور دې کې امام سے مسلک دار چې دا کثیر ترڅو ورې چې کثیرن فاحشن نه جوړ شوی هغه پرې دا نجاست نه راولي یعنی دا نجاست خفیفه ده عمده مفتا به رائے ده امام محمد رحم الله د مغلظه وي خو سیدا رجل نجاست خفیفه ده لاندې لیکلي او کم چې ماوي کولو لحمه من الطيور دي نو هغه پاک ده اوس نه چولته وک شي اول فقې ثابته ده چې پرندي هغه پرندي چې په هوا کې الوتې نشي لکه چرګ او بطخ دغه شان مور وغیرہ د دیو چې کوم تش ډک او د سمات دی دا په نجاست غلیظه سره نجس دی دا مسله یاد شو اکه پرندي چې په هوا کې الوزي دوه قسم دي یو ماکول اللحم دی نو هغه پاک دی بالکل یو غیر ماکول اللحم دی هغه په نجاست خفیفه سره نجس دی څو صورت روت المجموعه تور درې हर ऐसा परिंदा जो हवा में अच्छी तरह उड़ नहीं सकता जैसे मुर्गी बतख मोर वगैरह इसकी पंजाल निजासत गलीज़ा है और जो परिंदा हवा में अच्छी तरह उड़ता है अगर वो हलाल परिंदा है तो उसकी पंजाल पाक है और अगर हराम परिंदा है तो उसकी पंजाल निजासत خفیفه ہے فقہی ضوابط کوم دي حضرت چې په اصل الفتاوی کې د قشن لیکلي جنست خفیفه معنی نجس ویګه تاسو پوه شولې ها صاحب دې دلته اصل لیکلي الاصل ان شيء اذا ثبت نجاسته بدلیل مقطوع به تكون مغلظه اصول هدايه صفحه نمبر 11 کې دا مسله ده خج مخ کی خبر لرا شي شراب ولا شراب هم نجاست غلیظ دي شراب نه مراد هغه یادو چې کوم رښتیا شراب دي د انګور او د قجور وبو چې هغه کې شدت پیدا شي اذا غلا واشتد وقذ بالضبط هغه یادو او کوم چې نور مسکرات دي ناغي به دا حکم نه دی ښه
مغلظه او مخففه کې دغه به اختلاف دی کوم چې مسکرات غیر مایع عادي دغه د مایع خبره شوله شراب مغلظه او نور کې اختلاف کوم مسکرات چې غیر مایع عادي لکه افیون او زعفران نغه طاهر دي آرام شمی دغه شان لیکلی تاسو به شولې چا مسله بوره کړی و ته به دا قصه ولیکي سید مسکرات مبارک د سورتونو په ټولو لیکي درې وړه سورته بل چا پورا کړی دا به څوک لیکي څوک به استفتاء کوي ستا پاتې ده پسند دی وکړه کیږي ګران خو بنئ د شروع کې هم الله شپږ غواري مونږ لږه اسانه به ورکو خو به زمونږ فکر نه زه خو اسانه ګران نه ده خیر سره کوشش کوي د څه ورکو چې بس یو جزء پکې دا لاس پوره شی به قصې لګو ده خیر دا ټول فقم دې تغه تنی راړولې نو هغه پورې به نه پریدو ور موږ له سوالونه ډیر شی راځي خو هغه ما درې نه ښکاري چې وتوتی جوړ کو استفتاتی جوړ کو خو این دې اساني مثل سیده سوا واجبي کې کنه واجبي کې دا مسله ده نه لیکو مونږه ویږي کنه دا چې کوم پوره قصه بکینو اب لیکو د خیر سره دا څه بتا سو یو نیم سل 160 200 تر سوي چې تاسو کافي ووري چې ګڼ صورتونه راځي خجی بدې کې مقدار الدرهم خبره ما سره مطلقاً کړي و چې مقدار الدرهم یا کم وی عفو به یو کده دې نه زیات وی نه به عفو اوس مقدار الدرهم څه مطلب دی نو ما تلګ متوجه شي مولوی صاحب درهم چې دی کنه درهم دا درې قسم استعمالېدلو نبی علیہ السلام په زمانه کې یو ته وزن 7 ویلو یو ته وزن 5 یو ته وزن 6 ویلو توجه جی وزن 7 دا به چاته ویلو چې لس درهم بدو وو دینارو په وزن باندې برابرو وزن 6 چې لس درهم به شپږو دینارو لکس پکش او وزن 5 چې و لس درهم به 15 دینارو مسقالو برابرو پوه شولې پی د وو وزن 7 لس درهم د وو دینارو لس درهم د شپږو وزن 6 لس درهم د 15 وزن 5 عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې منګه دی دارو لبتالم جمع عمر نومي خیره اصل کې درې عمران دي هغه منګه مستاثر کړي یو عمر دینو ابو عمر ابن عبد العزيز دی بل زمن خپل عمر دی مولا صاحب مرحوم چي دي تاسو خبرو پیږي کنه ناغي منګه بده معنی مسلط کړو چې منګه جمع عمر نوم کیدو خرازي والله د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې پدې کې اختلاف چې من کوم یو وزن مقرر کو نو به اتفاق وشول بده معنی چې بس وزن 7 به مروج کو دغه طریقه دای ولی مروج کو خلک راغون کړه نو ټول راجم کړه لس درهم وزن 7 کې شپږ درهم وزن 6 کې 14 15 درهم وزن 5 کې 21 درهم شو او دا درهم ټول درې صورتونه په تینې تقسیم کړو 7 جوړ شو اوس ول وزن 7 ټیک دی دا چلوي نو عام طور چې کله وزن خبره راځي نو کوم وزن به ترنه مراد وي وزن 7 البته دلته وزن 7 نه دی وزن 10 دی چې لس درهم په وزن باندې هغه یادو اچھا جی خا وزن 10.5 تقریبا دی زدا به خبرو کو بده معنی به د درهم نه د وزن به اعتبار سره درهم مراد دی کنه پهلاو به اعتبار سره نه دواړه راي پکې دي چې کله د وزن به اعتبار سره درهم تر رسیدلو درهم پوری او عفو دې کدي نظر شو به بني عفو او یو را ایدام د چنه درهم څومره پهلاو دې کنه څومره زیرانی سي دومره زی نجاست غلیظه او د دینه کم عفو دې کزيته نه با نو علماء په کې تطبیق کړی دي کچري د جسم والا جسم والا ګندګي او نه به وزن لګاو او کچري مایا ګندګي ورس براش نه به دغه مساف څوته وي
مساحت ته به ګورو ورسېدلې پهلاو ته به ګورو خجدا مسله مشوله نجازت الصلاه معه نو وی مقدار الدرهم وما دونه جازت الصلاه معه منذ سره سید او وجه دار چې دینه تعرض دا مشکلی یو سره ته شو د سماتی اداري وته کیږي د واړه واړه ساس کی ولګي نو دا عفوي ځکه د درهم ترسینه و ان زاد لم يجوز البته دي کی و مسله ده کچري قدر الدرهم عمر زه غنده وسړې پکې مونږ کوي او ته پتی یعنی به څه حکم دی نو مولوی سے عفو دی خو مکروه دی مونږ کیږي سره د کراهه یو مسله یو جزئیات دویمه کله قدر درهم نه کم او په مونږ کې داخلو مونږ کې ولاړ دی نو قیدونه دغه کې کچري په وخت کې وسعت او چې دا د مونږ مات کې زی وینځي او به مونږ کوي کولای شي نو افضل اداره چې مونږ د مات کې قبل د وینځي او به د مونږ سره شروع کی دمه پجامه کې ولاړ دی او وسو ته فکر را لې چې لکه زما خو ریاست غلیظه د قدر درهم نه کم لګیدل اوس بس کوي نکوبو وی چې وینځي په یو قید او بل ځکه جماعت موندل شو دوه قیدا نو بس بهم د مات کی نکوبو نه وی به سلامتي به خلونه دي ما دا سویل فقها چې قیدونه لګي احترازي کا او دا د جمع تر نزي او به د جمع مقنن ملاویږي بهم دي نه کوي جمع صاحب د اصل کې د قرات برداشت څلورمه کچري اخر وخت کې دی دا جانب مخالف شروع شو کوم ما ته ما وینځم جمع منستب ټیم تی وزي یا د جمع منځو ته دوباره ملاویږي نه مذا علی صلاته او ندی کټ کې منځ پنځمه کچري نجاست اقل من قدر الدرهم نو غسل سنت ده او که مثل درهم نبی غسل واجب ده او کچری د درهم نم زیتو نبی خو مونږ ویل به خو غسل فرض ده مونږ یې سره کیږي نه مخکې راځي القدر المعفو من النجاسه المخففه وان اصابته نجاسه مخففه قبول ما يؤكل لحم وجازت الصلاه معه ما لم تبلغ ربع الثوب دا قسم کړي وا نجاسه خفيفه چاته وي ما ورد بنجاستها نص وبطهارتها نص امام سے بنظمانی او صاحبانو بنظمانی شکل به کې امامان اختلاف کوي حکم دغه شو څلورمې سي کپڑا یا د دې نزیات غندې مونږ پکې نه کیږي کم وی به کې کیږي اوس څلورمې سي نه کم څه مراد ده روبه صوبنا ندی کې دوه درې راي دي څوک یې روبه صوب د جميع کپڑا روبه د جميع صوب مراد ده او دغه شان بدن ته ګورسي نو د ټول بدن ربع مراد ده او بعضی وای ربع د ادنا کپڑے مراد ده کم ادنا کپڑا تجوز فيه الصلاه نوم نلاندې د ګټنو پورې څومره کپڑا ده نو که کپڑا د ګندش ول د دغه څلورمې سیا د دینه زیته ونه بکیږي کو دغه څلورمې سینه کم به بکیږي دورای او درې مرای ده کم زه ته نجاست ولګیدلو دغه کم کپڑا د مطلب نستونه ته ولګیدل نستونه څلورمې سیا ده او لمن ته ولګیدو لمن غیادو دغه شان پنسي ته ولګیدو د پنسي غسلورم یادو دغه شان بدن سره به ولګي هم دا مفتبه راي ده القول الراجح کدي هدايه کې وته صحیح ویلي تاسو ورسېدلې لاندې وظابط لیکلي د چې حرام شي يباح تناول اذا علم حصول الشفاء به يقينا نور سبب سبريدو حدیث د ورنیونو راوړی دی حدیث د ورنیینو هاشه کې تاسو ته پته قصه مونږ بول اس کړی و دا مونږ ویل چې حدیث د ورنیینو کې استنزه من البول کې بول دا لفظ عام دی او اشرب من ابوالها والبانها دا خاص دی هکا البانها کې د وخانو بول ته نسبت شوی دی وخان خاص دی غیا دی معرفه چی دا خاصی لنډه دا او من البول اسم جنس دی ابو حکم نه کړي کم بول یادې د چی شي بول یادې په دې اعتبار سره دې کې نکارت دي دا عام دي تاسو پیږي کنه نو
مسله دا مخکې ویلو چې عام غیر مخصوص منه البعض سره قطعي دی او دا ول دلیل دی ځکه خاص په نسخه شوی دی قسم کړي وکنه او کوم چې مخصوص منه البعض دی نو هغه به ظنی دی. ازمن مقصدی خبره بده کې د نبی له صلوات و سلام ورته د بول او د سکول ولې اجازه ورکړو ناغې نه د قدر وی السلام چې کوم حرام شی وي اذا علم حصول الشفاء به یقینا چې هغه کې حصول شفاء یقیني وي نو به دغه استعمال مباح جوړيږي. دې ثابته لپاره هم دا قصه وکړه مخکې راځي. اوس البحث الرابع کیفیت تطهير النجاسه. توجه جی د نجاست د تطهير د لپاره کیفیت راته بیانې نو د دې مسلې د وضاحت د لپاره ذهن کې واچوي. اصل کې نجاست په دوه قسمه ده یو مرئی دی چې ښکاری باقاعده او یو نجاست غیر مرئیه ده چې هغه نجاست نه ښکاری. به د مرئی او غیر مرئی تعریفونه شوي دي. مرئی تعریف دار ماله جرم کم د باره چې جسوي غیر مرئی چې غیر باره جسنوي برابر خبره ده ک رنگي وی او کنه وی بهر حال چې جسول لنوي غیر مرئی ده. خو صحیح ده مرئی چاته وي چې وچی بهم اثر ښکارا کیږي لہذا که جسې نه وچی رنگ وي نو دا مرئی ده. په دې تعریف سره دا مرئی شو. او چې کوم غیر مرئی وي نغه به دې په خلاف دې څه مطلب که وچ شي نو داغي اثر به نه ښکار کیږي. دا اوس مفتابه رائے ده او تعریف د مرئی او غیر مرئی کې پوه شولې پی دا تقسیم ولیکو ځکه احکامات بدل دي وک شي وتا. مسله دا ده کم چې نجاست مرئیه ده دغه د تطهیر طریقه دا ده چې انځي به ترڅو چې نجاست اثرات نه لري کړي ترغیب انځي. ها کچره د نجاست اثرات لري کولو کې مشقت نو مشقت چې د منګنا تجلب التيسير زمونږ مادو کې براشي ان شاء الله. مشقت خو تيسير هغه غواړي او زمونږ هغه عفو دی راته نو بس به خیر دی. مسله دا شوله چې کله نجاست مرئیه وي حکم یې داده چې موږ به دا وینځو ترڅو پورې چې دې اثرات جسم نه لري کړي رنگم ول نه لري کړي بیم ول نه لري کړي ترغیب وینځو. او که چری لري کولی مشکلو نو به خیر ده رنگ دی باقی خو چې بیو لري کو مشکلو نو دا به موږ څنګه پیژنو نو داغه او فقهاو ذکر داسې کړي کچری داسې نجاست او چې دوبونه علاوه د دې د زایل کېدو لپاره د بل شم ضرورت او صابون وغیرہ دا به مشکل له بدی نه منګه مکلف بس په بو وین خپل کار وکړه. او که چری داسې و چې صابون ته ضرورت نو پاکېدلو نبی به بار بار انځي چې بيخي پاک کې رنگ لري کی جو سا رنگ او هغه کوم بوی دی اتي لري شي دا د چا مسله شولا غیر مرئی. لہذا که یو بیرمانی دار څلې شم کافی ده دا صحیح رائے ده. اگر دام ذکر کړي چې دوه مدري مې بیره به مسرینځي خو مفتابه رائے ده که نجاست مرئیه په یو برینځلو باندې ختم شو قصه ختمه. کوم چې نجاست غیر مرئیه دغه سره به څه کو چې وچ شي به اثر نه ښکاری دغه حکم ده چې دومره به انځي دومره چې غالب ګمان دی پیدا شي چې پاک شو. به فقهاو د دې لپاره درې پیری وینځلو ذکر کړی دی چې هم ته درې پیری وینځلو سره دغه غالب ګمان راځي نو درې پیری وینځلو سره لازم راځي دا خبره چې پاک شو. نو په دې ملزوم باندې کار کوي درې پیری وینځلو باندې تاسو پوه شولې. او داسې به درې پیری وینځي چې هر پیره به نه چولکې او به تیوباسي به وینځي به نه چولکې به وینځي به نه چولکې خدا ال چې انځي خپل توجه جی. او کچره روانو بو کې خودلا او به تیر شولې بغیر د چول ما چولنا درې پیرو وغیرہ ونه په دې سره به پاکيږي. روانو بو کې قصه به د سره ده وای شولې به مخکې کنه. وتدهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فما كان له عين مرئية فطهارتها زوال عينها إلا يبقى من أثرها ما يشق إزالتها إندان يرالي شيء زالي مشكلة ويلان دي لكني أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشناء وماء المغلى بالنار فلا يجب عليه ذلك.
لأن في ازاله حرج والحرج موضوع شرعا وعقلا. دا قاعده چې حرج خو موږ نه موضوع دی لره شوی دی نه په خبره پويږي کې اوسري ناپاکي مهندي ناپاکي نکريزي یو زنانه ولګولې سړی نه د سینې چې موږ یې ولګو زنانه نکريزي لګي ښه ولا بکاري خدا پاغه ټپکه نشته د جنې درې سنگار مزه کړه مالک پکې دی یوې رانجه بلې بنگړي بل پازیبونه او لیلا د په خوري بنگړي دی مات او بل ټفم ور سره ده وای په تور شپه تور دا بنگړو بسې دی اصل کې اوس موږ ویزه ولګول سولم خطا کړه موږ هم خالي مناسبت ګورو به د ګلباری په شان پیرا شروع کیږي ګلباری موږ سره څو وای په تور شپه تور تیار کې او بنگړو لا شړنګ ورکه چې و دې پیژنم او بل بس وي بنگړی نیم خطه کړه نیم پورته چې په مړوند باندې دې سر ولګاو دا کیسه پکشته نه ښه بهرحال که چا نجسی نګریزي بلاس لګولي نو به ویجی لاس به انځي به چې هغه اثرات د نګریزو لري شي او کنه لري کې د حرج وبکه به عفو ده بس دې سر وستاله اسپاک شي جنې ته وې باجیتا پاک شولاسته ولی دا نجاست مرئیه ده ان نجاست مدا انطباق ده طریقه انطباق نجاست مرئیه کې دا حکم دی چینځي به چې کله نجاست زایل شي هغه پوری به انځي او کش نه زایل کېدل مشقت وبکه به عفو ده وما ليس له عين مرئيه فطهارته ان يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل انه قد طهر ويبقي ختم شي هم ویل دي بر درې پیری وینځل دي سوال دا چې کمی کپړو سره نجاست خفيفه ولګي او هغه نه چولکیږي نه غي سره بچو نه چولکېدو سره خرابيږي وای چې هغه حکمدار یو پر وو واچي دومره به پرې د چې ساز کې بنشي دوباره به واچو چې به پرې د ساز کې بنشي درېمه به واچو چې ساز کې بنشي به پاک شي ولی دا حکم لګي ته خو چې نه چول کېدل ضروری دی وای چې نه چول کېدل موږ ډیره لپاره ضروری ګڼو چې مخکې سره ساز کې بنشي چې دوباره به وینځو اصل کې مقصود دارې درې پیری وینځل دی او هر پیری وینځل دادی چې یو پیرو بواچو هغه ساز کې بنشي دا پیری وینځل شو مقصود څو دی درې پیری وینځل دی او یو پیری وینځل دادی چې ته پیرو بواچو ساز کې بنشي چې کوم شنه چول کېږي موږ څه صبرونه به ورته کې نو هغه باره کې ویل چولې کا چې بس مخ سره ساز کې بنشي کوم شي چې نه چول سره خرابيږي لکه نن سبا خاص کپڑے ملاويږي هغه ته ټریلیون کپڑے وای نو هغه کې به د شکار کېخه همدغه شان کارپټ قالین دی نه هم نه چول کېږي نه هغه سره بس کې وزري به وبا چا یو به وبا چا چې ساز کې ودرېږي به په واچو او که قالین نشره لري کولای کوم ځای ګنده دی لاندې وته یو خانه کې دا یو به روبو واچو چې ساز کې بن شي لاندې دوباره به واچو چې ساز کې بن شي درېمه پیرا به تاسو به شولې دغه شان د ډرای کلینیک والے چې خلک ولا کپڑے وروړي دې سره بچکو دا خو غړي وړي کپڑے انځي نجس غیر ټوله په یو ځل انځي نو تاسو د څه کوي چې کله ماشين کې کپڑے انځي زنانو ته مو وایي چې دې کې نجس غیر نجس ټولي نو د انځلو نه پسې به درې بیرې کوم زیدار کنګالوي زنانه کنګالي ښه تړګ ورته کوي باقاعده تاسو پوه شولې په دې باندې برحال ډرای کلینیک والا سره بچو نو دې کې مختلف صورتونه دي اول صورت پاکي کپڑے دي ورولې دي او هغه د پاکو کپړو سره غړي کړي انځلې دي نو به سوال نه پیدا کیږي نجاست خو بس پاکي دي دویم صورت دار چې نجاست مرئیه ور سره لګیدل ورولې دي تراولې غ نجاست مرئیه اثرات ختم شوی نو پاکي شو نجاست مرئیه کې دغه حکم دی چې نجاست ظاهر شي پاکي شي خو شتات غالب ګمان یا یقین نه چې نجاسي وسملګری کړي یا دا خبره ده دریم صورت نجاست خفيفه ور سره لګي غیر مرئیه ور سره لګیدل اول تری ورولې نو به کته ته یقین وي چې رسته به وبتی ریکړي دي خو واستګ ده کني به دوباره ځان خپل انځي وبتی وباسي
مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله مسله دا سلی کړی دا که پاکي کپړې دی وراوړلې به دی راوړلې بس پاکي وي او که نجس دی وراوړلې را دی وړلې به انځي نجس دي او بس دغه دوه صورت دي وروتل وجه سره پاکي کپړې دی وروړي دا یقیني پاکي وي نو چې هغه په وجه نه پاکي شوی دي کنه دي نه پاکي وسملګری کړي دي کنه دي دا خو شک دی چې شک د یقین به شک نه ځای لګي پاکي دي نجس دي وروړي دي دا یقیني نجس دي ناغوین زري پاکي کړي دي کنه دي شک دی او یقین به شک سره نه ځای لګيږي لہذا ناپاکي بوي دا ډول صورتونه لدی چې تا ته شک وي غالب ګمان د سرینه چې څنګه انځلي دي او کله چې تا دویم صورت غالب ګمانو چې پاک ګمان انځلي خو پاکي دي او که غالب ګمانو چې بنجس انځلي بهر حال وي نجس دي درې صورت باندې تر جوړ شو تاسو ورسېدلې مونږ البحث الخامس واخيره بحث احکام د استنجاء هو طلب الفراغ عن النجوى ځان د ګندګۍ نه فارغول دي تویل کیږي وان اثره بما ينوبو سرا یا بهاور سرا یا د دې کا څوک قائم مقام وي ما يخرج من البطن من النجاسه کله چې د بطن نه نجاست وزي له استنجاء کې لہذا من الريح کڅوګ استنجاء کوي چې د وسته بيزوبت وي هر کدا د زيني شي استنجاء تکيني اواتي خارجي شي استنجاء تکيني هلکه استنجاء ته مکینه او به خاص طور استنجاء کې عورت خارجي خلک ميني بديني استنجاء بالکل دا ودس جز ګرځولې لاړ شي ټرین دال دا ودس مات کړي خبزان برابر کړي به چې ګنټه په سودس کې به استنجاء کوي خلک بده پوهیږي استا وبځه کوي دا جایز نه ده استنجاء کله کیږي ما يخرج من البطن من النجاسه شي البکه مسله دا چې کله د سبیلونو نه علاوه د بل ځنه ګندګي وزي وینځي غي ته استنجاء نه ویل کیږي استنجاء به علي چې کله سبیلونو نجاست وزي او تی پاکه به استنجاء وي وسبيره بیانې وي استنجاء کول سنت دي دا ال چې کله درهم نزيد شوی نه ښه لګزي ګندوي به چې استنجاء کې بسمانه به کې دویمه مسله الاستنجاء بالحجر کانی باندې به کې مودر لوټه باندې یا دې څو قائم مقام وي لکه نن سبا ټشو پیپر دی مسبب مخرج به مسکه تر دې چې خې پاکي په دې کې ساده دي مسنون نشته البته مستحب زمنګ نه نه په بنظمانه ده چې درې کانی استعمال کې کيو کانی درې طرفونه وغم استحباب پیدا کیږي ټشو پیپر څه حکم دی نو قائم مقام د حجر او د مدر دی په دې معنی کار کیږي ولی قائم مقام دی زکه پاکوالم برازي او وزم د دې لپاره شوی دی چې خلک دی په استنجاء وکي پاکي دی په حاصل کی د دې په مقابله کې هم کاغذ دی نام کاغذ چې څوک په استنجاء وکي پاکی راولي صحیح ده نجاست ځای لکېدل سره استنجاء کیږي وشو پچون کې وځي د دې لپاره نه د شوی نه د کاغذ خدای له مالا د نو د دغه بی ادبی شمارل کیږي دا ادب او بی ادبی تعلق د عرف سره دی عرف کې یو شی بی ادبی او بی ادبی به عرف کې یو شی بی ادبی نه ونی به ابه د علاقو سره بدلیږي را بدلیږي ښه زین کې کینه دا خبره ټشو پیپر چا استعمال کو ابه خلرا له کپړو سره ولګیدل نه به وي خیر ده بس قصه ختم شوې ده او درې طریقو سره مستحب د درې کانی استعمال څنګه استعمال ګټیک ده لاندې به بوزي او شاته به راولي او خزي به دسي کوي غنۍ کې بداسي کوي دونو لزا کې ولړو چې داسې فزوري خبرې دي یاد نه په خیر شي او به ولګي جیبا علتونه وي لذت پکې راځي او ګوته بدسي وي دا خبرې به پرې دلاندې لیکلې دي تیر شيته امام السرخسي وی لا كيفيه له والقصد والانقاء اصل کی قصد دار شي ځان پاکي والمرأه تفعل كما يفعل الرجل شتاکیم کوي پټول اوقات کې خزه پرشان د سړي د بس قصه ختمه مخکې راځي الک حدیث کې خو درې خبر راغلي د نو منګ ویل په استحباب باندې حمل له امام شافعي رحم الله
فرض غني درې مونږ یې نه کېږي که داسې ونه کړل وای. دویمه مسله استنجا بالماء ده. نو مسله دا د مولوي صاحب کې یو سړی استنجا لوټه باندې وکړي بیا پسې اوبه استعمال کړي نو دا افضل ده. فيه رجال يحبون ان يتطهروا قصه به معلومه او که صرف اوبه باندې کوي نو هم ټیک ده. نن سبا په اوبه باندې کوي ځکه نن سبا د سماعت هغه شان دي پاتې خبره ویږي اوبه باندې کوي بلکې زه خپل د سیمه چې ته شو د سماعت می ترڅو مې په اوبه باندې شرمګانی انځلې ته شو د سماعت کی ساز کې مې سره ودرېږي نه کلس ګنټې لوټي ته ولاړې هم کار نه کیږي او اوبه باندې چوک کیسه ختمه. بعضی خلک د سکی چې بلوټه ما نه غیر کار نه کیږي یا پټ شي په پرمانه نه د مزاجونو خبره دغه موافق به کار کوي. بهرحال مقصود سره پاکی ده. هندیه کې به طرق لیکلي شکل یو سلیته شو د سماتولو د څاڅ کو دراتلو ویروا نو کینی پاسې دي د سره کم څاڅ یې به ختم شي یو خبر به بل خپل مانیړي زور دی ورکی بدن لا د سره کم څاڅ کې تیروزی او د ټول نه بهترینه طریقه د تجربې نه ثابت ده چې د انډو نه لاندې کومې صدا کومې سبانه چې د انډو او غټي شرمګا جنگو یو زما د فدی ول زما د فدی غټه لانجه شوی و دغه زره د مضبوط زور ور کوي ګوتې د بکلا کی تیز راکاږي نو د تجربې نه ثابت رقم سات کی غره دانګي به نو دې سره به قصه ختميږي. دا قصه وکمه کفریدا نو دې کې جګړه و یو ول لازمه دي د اصل کې د انډو نه و ذکر او د دور په لانجه و دا شیخ سویل د سینې پته نه لګي بیا قاضي له ورغلی نو د بور په ډېرې حواله پیش کړي حتی چې دایم بکی ویل چې ګوره زه حق د شفیع مې پیدا هغه نه هو انډ مینس کې فاصله راغلی ما سره ویخین زده ده قاضي بالکل برابر شو چې د بور د بار فیصله وکي خنو وای دی بل ته مامات سات سره ای د څه دلیل ده سره دا ازما زیر ازما دلیل پیش کوي دا ونه یادوم ولجی ول دا ازما د انډو د بار سټاند دی وای نو بیا غي ته ویل چې فقلار کینا دا غریب به دا ست دانډ چې ته ودري او کني کوي ولا ورکاو خنو دا قصه وشولا وغسل زمزرانه ناوريه وغسله بالماء افضل. اوس مسله دار کې چې مخرج نه نجاست تجاوز کړي نو وي به سره ما یا مایع شي استعماله تاسو ورسېدلې نو به علماء دې کې بحث کړي کچره متجاوز اکثر من قدر الدرهم وي نو واجب د ازاله په بو سره به اجماع ده او کا اقل وي نو به د شیخین رایده د لا یجب بالماء کانم کافی د امام محمد رحم الله وي کانه نه دی کافی سو صورت شو او کشری موضع نجاست نه سره تجاوز نه کړي بالکل نبی بعضی خلک وي مستحب ده لکه څنګه چې مختی منګوي ویلا او بعضی وي نن سبا زمانه کې نه مسنون ګرځیدلې انزبه څلورمه مسله ما یکره به الاستنجاء اډو کې سره به استنجا نه کول حدیث کې تمن راغلی ده فقط برئت منه ذمه محمد صلی الله علیه وسلم راو سره به نه کو د پیرانو خوراک د حدیث کې تمن راغلی طعام سره به نه کو د خو به د بيد د انسانانو خوراک دی خلاص سره به نه کو دینه حدیث کې من راغلی لنډه دارا لکه کاغذ وغیرہ منګ ویلو کوم شي چې استنجا د پرنی وځه شوی زموږ عرف کې خلک به د بي غني او یا باقاعده بنس کې دغه نه من راغلی باغی سره استنجا کول با صحیح نه وي وای څه ونشته کی